बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आया हूँ यार हुसैन। ये इस जगह का नाम है। रात का टाइम है, तकरीबन 8 बज रहे हैं। आप लोगों को मैं ये नज़ारे दिखा रहा हूँ कि ये पर्दे यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर 2 औरतें, एक बूढ़ा शख्स, वो यहाँ पर रहते हैं। कैसे रहते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। नाज़रीन, ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। आप लोग मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप का भी है और कांटेक्ट का नंबर भी है। हमारा हर एक प्रोग्राम वो एक गरीब के लिए होते हैं, गरीब की आवाज़ उठानी होती है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हस्ब तौफीक नहीं रख सकते, किसी के साथ डोनेशन नहीं कर सकते, और वो उनका दिल चाहे कि यार मैं भी किसी के साथ डोनेशन करूं, तो उनके लिए एक रास्ता है कि इस प्रोग्राम को अपने व्हाट्सअप मैसेंजर दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें आप लोगों का भी सवाब है। मुझे लाइक कमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, बस गरीब ख़ानदान के लिए इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें। वो क्यों? वो इसलिए ताकि कोई ऐसा शख्स हो और वो देखे कि हम ये माल मुस्तहिक लोगों को दे दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजरे। तो ये प्रोग्राम आप लोग शेयर करें, शायद किसी को पहुंचे और इनके साथ डोनेशन करें। तो नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वो ख़ानदान यहाँ पर कैसे रहते हैं। कैमरामैन साहब आप आइए। नाज़रीन, ये आप लोग देख रहे हैं, इनके साथ अमीर लोग रहते हैं जो अपने लिए सोलर सिस्टम लिए हैं। और वो जो सामने नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ट्यूबवेल भी हैं। तो ये सामने जो नज़र आ रहा है ये भी खुला हुआ है। और ये यहाँ पर एक ट्यूबवेल में एक कमरा है जो ये बहन, ये माँ, एक बूढ़ा शख्स, वो यहाँ पर अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारा माहौल आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि बस ये लोग यहाँ पर रास्ते पे रहे। ګرانو کتونکو، راغلی ما دلته کې یار حسین یعقوبي سره نږدې زما سره پسند کې ناست مشر وسره د ناسته مشره او وسره یو پیغله زمونږ خور چې دا پیغله چې کوم ده نو دا د خورزه ده. د دې مور پلار وفات دی، رونه نشته، څوک نشته، د دې د ځان سره وړل وی کړی ده. نو څه پوښتنه دي چې دا زره ده نه هم کومه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مشرفي؟ بس خیر ضروري. دا راته ووایه چې دا دونه کلا ماحول کې تاسو وخت څنګه تېروئ؟ بس لیه یاره خپله غریبي کوو، نو غریبۍ او دغسې راغستې یو. نو هغه که نه غریبي ده او قرضونه دي را باندې. قرض در باندې څه دی؟ بټو بټۍ کې کار کوي؟ او که نه خښتو بټو کې کار کوو. د خښتو په بټۍ کې؟ او د خښتو بټو کې کار کوو. سره خاوره ته غورځوو. سره خاوره ته غورځوو. نو دا راته ووایه چې لکه د بټۍ والا قرض په تا باندې د څه خبرې؟ 3 لکه روپۍ را باندې بدې راوړېدلې دي چې دی خو بیماری دي را باندې، دی خو غمونو زور کړی، غمونه را باندې راغلي دي. په یو کال کې را باندې 2 غمه راغلي دي. علاوه خو مې د دې پلار مړ شو، بیا مې ورپسې خپل پلار مړ شو، نو بیا مې ورپسې خور لړه، نو بیا مې ورپسې 3 بچي مړه شو. یو مې زوی مړ و او 3 مې لوڼه مړې دي او 90 د لاسه قرضدارې شوی یم. دا جینۍ اوس دا ستاسو څه ده؟ دا زموږ خور چې دا دا مې خورزه کېږي. خورزه د دې مور پلار څوک شته؟ نشته تاسو لویه کړې ده؟ خدای پاک لویه کړې، موږ لویه کړې ده. دې ته د دې سترګې څه مسله ده؟ دی چې دی نو غولونکی و. غولونکی دی؟ غولونکی اوس وران شوی دی. نو زما ته دومره دران کړی، 2-3 پیره مو اپرېشن وکړو، نو هغې سره خدای ښه نه کړله. خور دا راته ووایه چې تاسو په دې کولو میدان باندې وخت تېروئ؟ بس څوک غریبي ده، نو دا پردی جونګړي دي، خپل هم نشته، بس یو ځای بل ځای اوسېږو. نو پردی جونګړي دي، بس نه مو څه ښه شته نه مو بد شته، بس دغه شان دي کې په دې تورو میرو کې پراته یو. او دا راته چې ستا چپل بوټان وغیره څه نشته دي؟ هېڅ هم نشته، په دې کې ګرځو. جرابې وغیره هېڅ هم نشته؟ بس غریبي ده، نو څه به ووایم چې اوس غریبي ده، د چا څه درک نه لګي. نو ما دا خیر زکات چې څوک راکړي یا کوي، او نور دغه شان اوس خیر خیریت دی. او بل خور دا خو تاسو دلته کې په کلا صحرا کې اوسېږئ که نه؟ نه دروازه شته دی، نه دیوال شته، او دا د ټیویل والا تاسو را درکړی دا ځای که نه؟ نه، دا هم د هغه اوس رخصت راکوي ووځئ.
ان بس اوس بچا ته ځان له درک لګو سه بچا ته ګرځو بنوس او تاسو ته ځان بس دا غیر چا پیر دا پردې چولې بدل کې تیر ان بده کې ژوند تیرونو او دا خو لار د پدې چې سوق زیرا سی بیا څه کوي ان بس دن بیا کوټې له زونو کوټه کې بیا پنای کو ځان لره بس غریبي بجلی نشته دی بجلی نشته تور تیار کې ناسیو هیڅ هم نشته بس په دې غریبي کې ځان ژوند تیرونو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور درته وایا چې تا ته دا غولون کې راخته دي دینه ته تکلیف وي تکلیف راځي په سره مسره دړي ا دې ارد نو لکه نو خای شو کاته شو په سره مسره دړي لکه نو واسمو کې نه چې ځان ته علاج کورونه خو دې نشته مې مور پلاش د ماما لکه واس نه کې ډېر علاج راته خو لکه نو پیسې سره شته چې علاج راته پیو مور د پلار د مرګ د سونه خوشو زه ته وړه پاتې شم ما ته اړو یاد هم نشي نه نشي یاد راته وړو نشي ته یاد رونه دشته نشته زه مور پلار نشته رونه نشته هیڅ کوم نشته هیڅوک مې نشته. او بل خور درته وای کنه تاسو دلته کې په دې کولو صحرا کې وخت راوي بس صبح کوم دا هم نه کور مرم شته نه خپل پر دې کورونه بس کله په ډاګه وخت کې پس تیرم څوک بس مکینه چې ځان ته واخلي لا جوړ. ناظرین بزرگ کے بھی باتیں آپ لوگوں نے سننی پشتوں میں اور اس کے ساتھ جو ماں تھی ان کی بھی باتیں آپ لوگوں نے سن لی اس بہن کی بھی باتیں آپ لوگوں نے سن لی. میں نے بزرگ سے پوچھا کہ کوئی کمانے والا کوئی بیٹا ہے تو کہتے کوئی بھی نہیں ہے. ماں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کلے صحرا پہ زندگی گزارے کیا محسوس کریں کہتے کہ کیا کریں رستے پہ جو جاتے ہیں آتے جاتے ہیں تو پھر ہم جلدی سے کمرے کے اندر جاتے ہیں کیا کریں مجبور ہے یہاں پر بجلی بھی نہیں ہے یہاں پر یہ ایک ٹیوب ویل ہے تو ان لوگوں نے ان کو یہ جگہ دی ہے اور ان لوگوں نے بھی سولر سسٹم لگائے ہوئے ٹیوب ویل کے لیے. تو میں تو کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پر جو اپنے لیے سولر سسٹم لگائے ہوئے ان کو بجلی تک بھی نہ دیے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کلے صحرا اپنے لیے پردے لگائے ہوئے اور ایسے ماحول پہ رہتے ہیں. پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نام اور ناموس کے لیے پیسے دیتے ہیں دوسروں کو انہی لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پیسے دیں ایسے لوگوں کے لیے گھر بنائیں ایسے لوگوں کے لیے بجلی لگائیں ایسے لوگوں کے لیے ٹیوب ویل بنائیں. ہم حکومت کو نہ دیکھیں کہ حکومت کیا کر رہے ہیں حکومت کس کس کے پیچھے بھاگیں گے عمران خان کس کس کے پیچھے بھاگیں گے. یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتے ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کی خدمت کریں. خدمت انسانیت کی ہوتی ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے. میرا اتنا تک تھا کہ میں یہاں آیا ان لوگوں کا سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اگرانو کا تم کو د دوی کانټیکټ تاسو ته په شیشه باندې راځي تاسو چې سو هم رابطه کول غواړئ رابطه کولی شئ د دې مسر سره ډایرکټ. تو اب تک لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.